پاکستان کرکټ ټیم ورلد کپ بهر کېدو نه بعد د بابر اعظم کپتانۍ ته خطر ده او د دې سره 4-5 داسې پلیران دي چې هغه ته هم د ټیم نه د آوټ کېدو 90% چانس دی چې دا د ټیم نه لری کړی شي. بابر اعظم ته صرف د کپتانۍ خطر ده چې د بابر اعظم د کپتانۍ نه لری کړی شي. د دې سره شاداب خان، افتخار احمد، حارث رؤوف، اعظم خان، سیم ایوب، اماد وسیم دا پلیران هغه پلیران دي چې دا د ټیم نه 90% چانس دی ته دی چې دا د ټیم نه بهر شي او لری کړی شي. په څه ځایونو کې د محمد رضوان نوم هم راغلی دی چې کېدای شي محمد رضوان هم د ټیم نه الیمینیټ کړي. خو دومره غټ چینج به د پاکستان کرکټ ټیم کې موږ فار د فرست ټایم ګورو. په دومره غټ چینج د پاکستان کرکټ ټیم کې راغلی. دا غي وجه او ریزن دا دی چې ډیر وخت بعد پاکستان کرکټ ټیم پر راوند میچونو کې په خپل ګروپ کې کوالیفای ونه کړه، سوپر 8 مقابله ته، کوارټر فائنل ته او بهر شو. دومره غټ چینج موږ فار د فرست ټایم ګورو چې چرته کې دا خبره حقیقت دا د ذرایع مطابق د نیوز دي چې د کلاړن ته د پلیران ته ډیر زیاته غټه خطر ده چې دا د ټیم نه بهر شي او بابر اعظم ایز ا کیپټن د کیپټنسۍ نه کینول کی. اوس تاسو به دا سوال کوئ چې را اوس به ټیم د پاره څوک کپتان کیږي. زما په ذهن کې چې کوم بیسټ کپتان دی، پلیر خو بیسټ پلیر نه و خو کپتان ډیر زیات یو بیسټ کپتان و چې په کپټنسۍ کې چې منګه چیمپیون ټرافي هم ګټل ده هغه دی سرفراز احمد. ډیر زیات بهترین کپتان دی، ډیر زیات ښه کپتان دی. هغه په خطر هغه باندې خپل ټیم لیډ کاوه او هغه واپس چې کوم د ټیم ته راوستل پکار دي. یو کس چې کوم د خبرې ټینګ نشي کولای نو کپټنسي خوشي کولای کنه او هغه زموږ سره بیسټ اپشن سرفراز احمد. تاسو به ویرات کوهلی کتلې، ویرات کوهلی یو ښه پلیر دی، زبردست پلیر دی. انډیا ته کپتان جوړاو د خپل ټیم خو جوړې ته نه کو نو سایډ ته کې نو روهت شرما کپتان کو. نو دا شان خبر ده زموږ په ټیم کې ټول غټه مسله ده چې دیو سوچ دا کوي چې دا ښه پلیر دی دا به ښه کپتان وي. دا نشي کېدلی. ښه پلیر ښه کپتان نشي ثابت کېدلی. پلیر ځان لکسي او د لیډرشپ چې کوم ایبیلیټي دا کوم کوالټیز دي هغه ځان لکسي. خپل رائے سره کمنټ کې شامل کړئ. ان شاء الله ملوي کې نو ویډیو کې درغه د مال راکې اجازه. الله پامان.